أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. سورة المائدة دریم نمبر آیات دې ځکه کې الله تعالی هغه سيزونه ذکر کړی دي چې کوم حرمت د الله تعالی تر طرف نه دی واقعي حرام دي. بر تاسو اوریدلی وو چې کوم ساروی دي کورنۍ ساروی دي دا جایز دي او به تاسو سره یو وعده شو چې الا ما یتلا علیکم زنی دې سشته چې حرام دي تاسو ته بیان وشي. اوس دې ځکه کې هغه وعده پوره کیږي چې حرمت علیکم المیتة تو هغه کوم چې حرام دي بیانېږي نو هغه دي الله تعالی وی حرام شوی دی پتا سمانی المیتة مرداره میته هغه ساروی ته ویل کیږي چې هغه په خپل باندې مړ شي د الله نه بغیر تساو خيږي که بیماری وجه یو کبل وجه خو چې د ذبح کولو نه بغیر مړ شي هغه ته میته وي. نو کوم ساروی په خپل باندې مړ شي نو هغه مردار دی او داغي خړل جایز نه دی. والدم او ینا دې ځکه کې یې عام ذکر کړی د چې څومره یې نو دا مردار ده خړل جایز نه دی. خود دې آیات تفسیر برځه کې موجود دی ځکه قرآن د ځنی آیاتونو د ځنی نور تفسیر په خپل باندې کوي. بل ځکه براش چې ودم من مسفوحا اغینه حرامه ده چې کمینه بيدون کی نه چې مسفوحا دغه وسراغه د بل ځکه نه معلومیږي دي ځکه نشته هغه هم د قرآن حصہ ده. نو د دې نه دا مسله معلومه شو چې اینه چې کم په سارو کې د نه ده په دوه قسمه ده. یو هغه د ذبح کول په ټیم کې په تیزی سره روانه ويږي دغه ټوله مرداره ده حرامه ده. او دویم هغه اینه د چې کم به د رګونو کې به غوښه کې د نه پاتې شي کټکول په ټیم کې بیا راښکاره کیږي لګ لګ ځای پر راښکاره کیږي نو کم چې په رګونو کې پاتې شوی دا اینه مرداره نه ځکه دا مسبوحا نه بيدون کې نه ده او کم چې ذبح کول په ټیم کې لاړه ده مرداره ده حرامه ده. بیا دا هم شرعي مسله ده چې د محرم شیز نه پیدا خیستل د منه دي جینه حرام شو نه دغینه بعد د دینه بیا خلک وچه کمرې جوړي دغه نه سرګانو تک دي نوري فائدې ته پورته کوي شریعت کې ردی گنجائش نشته دا شیز ناجایز دي. والدم او ینه بيدن کی ولحم الخنزير غوخه د خنزیر دې ځکه کې د خنزیر غوخه ویله نو بخنزیر کې نور څه زونه هم شته دي کې واز غشتره دي کې پټ شته دي هغه شی زونه بس حکمي معرفت القرآن وایي چې د خنزیر د لحم الخنزیر نه مراد ټول جسم د خنزیر ته مراد دي چې د خنزیر څومره اندامونه او اجزا غټول دي نه مراد دي. عام شزونه کې خلک اهمیت غوخه د ورکې نو چې غوخه حرام شو نو چې زونه خود به خود وي حرام شو نو دا مجازات شو. د دې رسې مثال لکه سړی چاته وایي چې لکه داسې زماره ته ولا ګوتی ور نه وړي نو دې مطلب نه ده چې ګوتی مور وړو غلي غونډه وګول ورکه په وګمانې به سره مطلب خو نه دی نو چې غوخه حرام شو ولا نو مطلب دا ده چې هیڅ څه د ګوتی نه وړي دا حرام شو. دا د اصول په اصطلاح کې ذکر د جز مراد تی نقول چې یو جز را ذکر شي داغه نه ټول مراد شي نو د ته مجازات ویل کیږي. قرآن کې د ډیر زیات مثالونه نور شته دي نو لدې نه معلومه شو چې خنزیر غون حرام دي او دې کې حلال زین نشته. وما احل لغير الله به او هغه ساروی چې باغی باندې आवाज شوی بغیر د نوم د الله تعالی نه دغه اشاره د هغه سارو ته چې کوم د الله تعالی د نوم نه بغیر د بل چا په نوم باندې نظر شوی نظر باندې شوی. دا قصه زموږ د پاکستان او پنجاب علاقو کې ډیر زیاته ده چې خلک د قبرونو په نوم باندې ساری وقف کوي خیراتی کوي چې بده ماته ثواب ملای شي د باباګانو په نوم باندې. نو کم ساروی چې د غیر الله په نوم باندې نظر شو دغه ساروی خړل حرام دی ناجایز دی. د عمل په خپل باندې شرک دی نظر په خپل باندې عبادت دی او عبادت چې د بل چا په نوم باندې شي نو دا شرک راځي نو د عمل خود شرک شو چې کوم سړی دا کار کوي نو مشرک د صبر توبه نه وخت کوي مسلمان بنش ماريږي. خو پاتې چې دغه ساروی چې دغه ساروی څنګه دی نو د دې خړل هم حرام دی او ناجایز دی کوم چې د غیر الله په نوم باندې وقف شوی. دغه هغه څه هم شامل لږ خلک د قبرونو په سرونو باندې دي د قبرونو په نوم باندې هغه هم په دغه طریقه باندې خړل یې مانه دي.
والمنخنقه او هغه څاروی چې د مرۍ نه ونیولی شي، مرۍ نه مردار شي. نو که سړی د مرۍ نه ونیسي زور په خپله باندې وکړي یا په خپله باندې پړی تاو شي زندي شي په څه شي کې ونښري او مرۍ ساه یې بند شي، دغې ته منخنقه وایي. نو دا څاروی هم مردار دی، خوړل ناجایز دی. دلته کې د منخنقه به د میته کې په خپله باندې شامل وو. کوم څاروی چې په خپله باندې مړ شي بغیر د حلالولو نه هغه میته مردار وي. خو دلته کې منخنقه مستقیل ذکر کړي چې کوم څاروی د مرۍ نه ونیولی شي نو هغه به نه خوړلی کېږي، حرام به دا دې خبرې ته اشاره ده چې په جهالت په زمانه کې به خلکو منخنقه حلاله ګڼله. کوم څاروی چې د مرۍ نه مردار شو هغه به یې جایز ګڼو، هغې ته به یې میته نه ویله. نو قرآن دا صفا جدا ذکر کړل چې په دې کې خلک خطا نه شي. والموقوذة او هغه څاروی چې هغه وهلی شوی، په کمر باندې ویشتی شوی، په ډانګي باندې وهلی شوی او په دغه طریقه د ساه وتلی، نو دغه څاروی هم حرام دی، خوړل ناجایز دی. والمتردیه هغه څاروی چې د بره نه راغښتی کته، لوړ زګین نه کته رغښتی کوی ته ولیدلی، د لوړ کمر نه راولیدلی او دغه طریقه د ساه ختلی، نو دغه څاروی هم مردار شو، خوړل حرام دی. والنطیحه او هغه څاروی چې په ښکر وهلی شوی. نطیحه هغه څاروي ته ویل کېږي چې بل څاروی په ښکر باندې ووایي د ښکر د وارو د وجې نه ساتي وځي مړ شي. ځینې علماو رای دا ده چې نطیحه به د نطیحه کې دننه هغه څاروي هم داخل دی چې هغه د ښکر نه علاوه د بل شي سره وجنګېږي او د ټکر په وجه باندې هغه مړه شي لکه ګاړه یې ووخي. نو دا هم د حکم د نطیحه کې دی چې هغه څاروي کې دی چې کوم په ښکر باندې وهلی شوي دي د هغې نه ساه وتلی دی، نو دغه شان د ګاړې وهلی څاروی هم چې دغه شان د مړ شوی هغه مردار دی. وما اکل السبوع او هغه څاروی چې وی خوري درندګان. سبوع هغه ځناورو ته ویل کېږي چې کوم نور ځناور ماتوي خوري لکه شرمخان، ازمري، لیوان، سپي، ګیدړان، دا د سبوع دي. دا هغه شیزونه دي چې نور ځناور ماتوي خوري. نو چې دې ځناور یو څاروی مات که په دغه طریقه یې د ساه ویست نو دغه هم حرام دی، خوړل ناجایز دی. الا ما زکیتم مگر هغه چې تاسو یې ذبح کوي. الا ما زکیتم در دی څلورو قسمونو سره لګي چې والمنخنقه چې د مرۍ نه نیولی شوي، موقوذة وهلی شوی، متردیة راغښتلی، والنطیحة او په ښکر وهلی شوی. دې څلورو قسمونو کې چې کله ساتې وتلی نه دی د هغې نه مخکې د حلال کو نو دا بیا حلال شو، دا ټیک دی. دا د مخکیني سره نه لګي. د مخکیني څلور قسمونه چې دي میته ده، اینه ده، د خنزیر غوښه ده او هغه څاروی چې د الله تعالی د نوم نه بغیر د بل چا په نوم باندې نظر منلی شوی، دې څلورو قسمونو ته د الا ما زکیتم شامل نه دی. ځکه زکیتم ذبح کولو ته وایي، نو مردار چې کوم د ساه وتلی دغه ذبح کېږي، بیا نو مردار شی نه ذبح کېږي. دې باندې خو هر څوک پوهېږي چې دا ممکن نه ده. دویم اینه حرامه ده، نو اینه هم نه ذبح کېږي، هغه هم نه حلالولی کېږي، نو دا هم داسې لاړو. خنزیر هم ذبح کول منع دي، د هغې بنیاد ګنده دی. خنزیر باندې بېغیرتي غالب ده، هغه یو خطرناک څیز دی او بېغیرتي او دویوسي هغه شی دی چې د انسان صفتونه خرابوي، کمزوري کوي. نو که دا ذبح شي که نه ذبح شي دا د یخ نه حرام دی، د خوړل ناجایز دی، نو دې سره هم نه لګي. وما احل لغیر الله به د دې سره د ځینې علماو رای دا ده چې نه لګي. د متاخرینو جمهور علماو رای دا ده چې دې سره هم نه لګي. لهذا که کوم څاروی د الله تعالی د نوم نه بغیر د بل چا په نوم باندې نظر منلی شوی دی او بیرته د الله تعالی په نوم باندې ذبح کړي نو بیا هم حرام دی، بیا هم جایز نه دی. اگر چې په دې کې لږ غونته کې اختلاف شته دی، خو د اختلاف سره سره احتیاط په دې کې دی چې دا هم حرام شمار شي. نو دا الا ما زکیتم دې سره لګي چې والمنخنقه هغه څاروی چې د مرۍ نه ونیولی شي، زندي شي، بیا مرداري ته نږدې شوی او ساه پکې لته ټکوي او ته پرې راشي او زر زر یې حلال کړي، دا اوس حرام نه دی. دغه شان ده چې هغه څاروی چې ووهلی شي بس زرګدن په حالت کې لته حلال کړو. والمتردیة سره لګي چې کوم څاروی د بره نه راورغړي او ته ورورسېدې ساه پکې زر زر دې حلال کړو، دا هم ټیک دی. دغه شان کوم څاروی چې ښکر وهلی شوی دی مړ کېږي یا د بل شي سره ټکر خوړلی دی مړ کېږي او ته ورورسېدې نو دغه ټایم کې الا ما زکیتم دا پاک دی، د تاسو لپاره جایز دی. حاصل دا شو چې الا ما زکیتم دا د څلور وروستنو قسمونو سره لګي او څلور اولنو سره دا نه پټ کېږي، د هغې سره نه لګي. او دا قول د علي رضی الله تعالی عنه دی. وما ذبح علی النصب او هغه چې ذبح شوي په نومونو د بوتانو باندې. نصب او په اصنام کې فرق دی. اصنام هغه بوتانو ته ویل کېږي
هغه معبودانو ته چې دغه هغې باندې شکل جوړ شوی او د هغې نه بعد ودرولې شوي خلک عبادت کوي لکه ښکاره بوتان واخله چې د ګټو نه جوړ شوي خو نصب هغه څیزونو ته ویلی کېږي چې عبادت یې کېږي خو شکل یې جوړ شوی نه وي ودرولې شوي نه وي لکه سړی د قبر عبادت شروع کړي نو د قبر خو شکل نشته هغې خو انساني شکل پکې نه معلومیږي خو بس خاورې دي نو یا اسې ګټه کېښودلی شي په هغې باندې شکل نه جوړ شوی او د هغې عبادت شروع شي نو نصب هغه شیزونو ته ویلی کېږي چې د هغې عبادت کېږي او د الله تعالی نه بغیر او شکل یې جوړ شوی نه وي عام طور خلک د دې نه بوتان کنایه کوي چې په معنا د بوتانو سره اخلي معرف القرآن لیکلي دي چې په مکه خانه کعبې په خوا کې داسې ګټې وي چې ودرولې شوي وي په هغې باندې شکلونه نه وو او خلکو به عبادت کوه هغې له به څاروي راوستل او د هغې په نوم باندې به خواته حلالول دا کار به هلته کېدو نو کم څاروي چې د الله تعالی د نوم نه بغیر په بل نوم باندې ذبح شي خوا که بوتان دي هغه داسې څیزونه دي چې بوتان خو نه دي خو د الله تعالی د ذات او د نوم نه بغیر بل شیز دی دغه ټول هم حرام دي او ناجایز دي خوړل صحیح نه دي وان تستقسموا بالازلام یو هغه چې تاسو تقسیم وکړئ په غش باندې تقسیم په غش باندې په هغه زمانه کې په دې طریقه باندې به کېدو چې خانه کعبه کې به دننه یو خادم ناست و سړی به د خانه کعبې خدمت پرې کوه هغې سره به چې بوجۍ ورسره وه په بوجۍ کې به اووه غشې پکې وو په یو غشې باندې به یې لیکلي چې نعم دا ټیک ده او بل باندې به یې لیکلي چې لا داسې مه کوه دا په غش ولیکو سړی به کله یو کار کوه چې دا کار وکړم که نه کړم د هغې خواله بدواله به معلومه وو نو دا به ورغی هغه د خانه کعبې خادم له به یې 100 درهمه ورکړل هغه به دغه بوجۍ راویستله او په پټو سترګو به یې غشې راویست که غشې باندې به لیکلي چې نعم ټیک ده نو ویل دا کار یې صحیح دی اوس پې ورځه دا کولی شي که هغې باندې به یې لیکلي چې لا مه کوه نو هغه ته به یې ویل دې کار نه قلار چې دا مه کوه دغه شان ده کې د دې نه علاوه به دوی داسې کوله چې صحابه به په شریکه باندې واخېسته ګڼو کسانو مشرکانو د جهالت په زمانه کې او د هغې غوښې به چې کله تقسیمېدلې نو سر په سر تقسیم به نه کېدو بلکې غشې به راوړی شو هغې باندې به داسې خبره وشوه چې یاره که پلانکې غشې راووته نو ستا به پکې دومره حصه وي او که پلانې راووت ستا به پکې دومره حصه وي که پلانې راووت ستا به پکې پوټې هم نه وي نو سړي به پیسې ورکړې وي او غشې به یې راونوت هغه به بیخي پیسې هغه به هېڅ شی وانهغېستو بل به پیسې ورکړې وي غشې به یې راووت او به د خپل حساب نه بیا هم ډېره حصه واخېستله بل به پیسې ورکړې وي غشې به یې راووته خو هغه به داسې غشې و چې په حصه کې به کم و یعنې خپل حساب نه به حصه کمه واخېستله چې دا شی یقینا حرام دی چې شی شریک واخیستی شي او بیا د غشو په ذریعه باندې چاته میلاویږي چاته نه میلاویږي خسړی پکې کېږي دا شی هم حرام دی نو الله تعالی وایي هغه چې تاسو تقسیم وکړئ په غشو باندې دا هم حرام او ناجایز دی علماو لیکلي دي چې په دې حساب کې لاټري هم شامله ده چې کم خلک پیسې ګڼ خلک پیسې ډکې کړي او بیا شی د یو کس ورسېږي د نورو پکې ونه رسېږي دا حرام دي قرآن اندازي نه دغې نه علاوه چې کم خلک لوبې کوي او د لوبو بستر کې پیسې راوالي په هغه پیسو باندې عام په حکومتي سطحه باندې بې له سونا د کپونه اخلي او په نورو طریقو باندې هم خلک په ډېر طریقې کې پیسې غونډ راجمع کړي ټول پیسې داخلي کړي کم کسانو چې دا لوبې کړي هغوی ته د حساب صحیح معلومي بیا په هغې باندې یو چیز واخلي او چې کله پیسې واخلي نو چې چا اخرنۍ لوبه وګټله بس هغه ته غونډې پیسې حواله شي هغه نور اسې پاتې شي هېڅ شی ورته میلاو نه شي نو دا هم معرف القرآن ذکر کړی دی چې تستقسم بالازلام دا هم مصداق دی دا یو جدا بل صورت دی د جوارۍ یو بل صورت دی تستقسم بالازلام اصل کې جوارۍ حرمت ته اشاره ده جواري مه کوئ او دا د جوارۍ یو شکل ده چې خلک کوي بیا د جوارۍ ځینې صورتونه یې غټ دي چې هغې سوناګانې پکې ځینې صورتونه یې کچي کچي دي چې خلک پکې صرف هندوانه راواخلي ویې خوري دا ټول ناجایز طریقې دي دا په کار نه وي ذلکم فسق دا ګناه ده دا کارونه ټول ګناه دي چې کوم تاسو واورېدل اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني الذين اليوم يئس الذين ننرز ناامید شوي دي هغه کسان کفرو چې کافران دي من دینکم ساسو د دین د غلبې د وجنه دا به کومه ورځ باندې مایوسه شوي دي نو دا آیات چې کوم دی د حجة الوداع په ورځ باندې نازل شوي دی 10 هجري د ذوالحجې په 9 ورځ باندې نازل شوي دی او په احکامو کې دا اخیرنی حکم دی چې دا نازل شو دینه بعد نور نازل نشو کوم آیاتونه کې چې احکام موجود دي نو دا آیات پکې اخیرنی آیات دی په احکام الآیات کې
البته د دې نه وروسته نور آیتونه نازل شوي دي باغې کې ترغیب او ترهیب والا چې بس ځینې آیتونه دې دپاره او چې بنې کارونو کې مینه پیدا شي ځینې آیتونه دې دپاره او چې د بدو کارونو نه کرکه پیدا شي داسې آیتونه دې نه وروسته نازل شوي دي خو په احکامو کې د دې نه بغیر بل آیت بیا نازل شوی دی نو دا هغه ورځ ده چې مکه فتح شوې ده او د هغې نه بعد اکثري اسلامي علاقو باندې بلاد اسلام باندې د مسلمانانو غلبه شوې وه مسلمانان غالب شوي وو کافرانو دا حوصله ختمه شوې وه چې ګانې اوس د مسلمانانو وهل اسان دي یا کمزوري دي یا دین یې ناقص دی پوره احکامو ته نه دي نازل شوي دا خبره دغه ورځ باندې نه وه بلکې په دې ورځ باندې مکمل فتوحات شوي غلبې شوې په عربو پکې اکثري علاقې د مسلمانانو لاسونو ته ولېدلې وي نو الله تعالی وایي چې نن ورځ کافران ستاسو د دین نه مایوس دي هغوی نشي کولی او سره یې ختمه شوې ده اوس ستاسو دین ضایع کولی نشي غالب کېدی پې نشي نو چې کله ستاسو د دین د غلبې نه مایوس شول فلا تخشوهم د هغوی نه مه یېرېږئ یعنې داسې مه کوئ چې د کافرانو د یرې نه بس د احکامو باندې عمل ونه کوئ داسې مه کوئ بلکې اسلام غالب دی اوس اسلام ترقي کړله په ټولو احکامو باندې ډاډه عمل کوئ د چا نه یېرېږئ مه وخشوني خاص زمانه ویریږي الله تعالی وایي یعنی صرف آسماني احکام باندې عمل وکړي د کافرانو خبرې به کې بیخي وانه اوري الیوم نن ورځ همدغه ورځ ده الیوم نن ورځ اکملتو ما مکمل کو ستاسو دپاره لکم ستاسو دپاره دینکم دین ستاسو همدغه وجه چې په دې ورځ باندې شرعي احکام مکمل پوره شو د دې نه بعد موږ وویل چې په احکامو کې نور آیتونه بیا راغلي نه دي واتممت علیکم نعمتي پوره مې کو په تاسو باندې نعمت خپل دې ځکه کې دوه الفاظ استعمال شوي دي یو اکملتو دی بل اتممتو دی او په دې اولنه کې دا نسبت د دې اکملتو چې کوم دی نو د انسانانو ته شوی دی او په اتممتو کې بیا الله تعالی خپل ځان ته نسبت کړی دی په دې کې یو باریکه نکته ده باریکه نکته دا ده چې اکملتو کمال اکمال د شی ته ویل کېږي چې یو شی مکمل شي سر ته ورسیږي خو دغه نه علاوه یو بل شي ته هم کله کله ضرورت پیښیږي دغه ته اکملتو وایي نو د اولنی آیت مطلب دا شو چې شرعي احکام ساسو د پاره مکمل شو نور احکام خو نه راځي خو البته دا خبره ده چې نور دینونو ته نور قومونو ته مذهبونو ته جوړ شوو دینونو ته ضرورت یو کنه وای هغه قوانین چې خلک به خپل لاسونو باندې جوړي دا به کې چلیږي کنه چلیږي دا خبر په ځای پاتې شو نو په دې ورستنی آیت کې چې واتممت علیکم نعمتي ده نو امام راغب رحمه الله په مفردات کې وایي چې اتمام د شریعت ویل کېږي چې بل شي ته ضرورت نه نو او اتممت علیکم کې دې خبرې ته اشاره شوه چې ما پوره کړې به تاسو باندې نعمت خپل یعنی تاسو ته په دنیا کې وسته هیڅ قانون او د هیڅ یو دین او د اصول ضرورت نشته او هغه به تاسو نه استعمالوئ ځکه چې تاسو باندې اتمام د نعمت شوی دی اولنه اکمال ځان شي دی او دویم اتمام د اتمام کې دې خبرې ته اشاره وشوه چې اوس نور دینونه به تاسو ضرورت نشته دی هیڅ یو قانون ته تاسو ضرورت نه لرئ د قرآن او د حدیثونو بغیر د آسماني شرعي نظام نه بغیر په دې اولنه کې الله تعالی نسبت د انسانانو ته کړل چې اکملت لکم دینکم ستاسو دین مکمل کړی دی په دې کې هم یو پټي نقطې ته اشاره ده هغه جوهره نقطه دا ده چې الله تعالی و چې کله تاسو په اسلام باندې عمل وکړئ نو دا ستاسو خپله فایده ده الله تعالی د څه فایده نشته او دا مضمون د یو حدیث نه هم معلومیږي صریح معلومیږي چې نبی علیه السلام فرمایي چې ټول خلک دیندار شي د الله تعالی په خدایي کې څه سیوا کېږي نه او ټول خلک بد عمل شي د الله تعالی په خدایي کې په قدرتونو کې څه کمی نه راځي نو په دین باندې عمل کول د انسانانو ضرورت دی د الله تعالی د عذاب نه ځان بچ کی او د الله تعالی رضا او جنت حاصل کړي د انسانانو ضرورت دی د الله تعالی ته هیڅ ضرورت نشته دی اورنۍ جمله کې د خبرې ته اشاره ده او د ورستانه کې چې نعمتي الله تعالی خپل ځان ته نسبت کړی دی شی یو دی خو نسبت خپل ځان ته وکړو نو دې خبره ته اشاره ده چې اسلام او شریعت د الله تعالی خصوصي احسان دی چې به خلکو شوی دی به کې د بل چا دخل نشته ورضیت لکم الاسلام دینا او ورکړی مې تاسو د پاره اسلام د پاره د قانون مخکې موږ ویلو چې دین په دوه معنو سره راځي یو په معنا د بدلې سره راځي لکه څنګه چې سورۃ فاتحه کې چې مالک یوم الدین مالک د ورځې د بدلې دی او دویم په معنا د قانون سره راځي چې کوم د ژوند تیرولو اصول او قانون دی اولنۍ معنا خو دې کې سمون نه خوري دویم معنا پکار ده الله تعالی ورکړی مې تاسو د پاره اسلام دین اند پاره د قانون تاسو به خپل ژوند قانون په اسلام کې د نګوري بل ځای ته پسې نه ځئ او د غوړه کولو مطلب دا دی چې د قیامت پورې د دنیا د ورانېدلو پورې تاسو ته بل دین نه راځي دا دین مکمل دین دی او تاسو ته پاره د قیامت پورې غوړه شو بس نو په دې الفاظو کې د ورځې لکه اسلام کې ختم نبوت ته هم اشاره شو
چې د نبی علیه السلام نه بعد بل پیغمبر نه راځي چې تاسو دپاره نوی دین نه وړي. اگر چې دا مضمون په نورو تاریخ روایاتو سره بیا هم شته معلومیږي، خو دې ځای کې ورته اشارې موجودې دي. نو چې کله دا اسلام د قیامته پورې مستقل غوره شوی دین شو، نو بل کفر ته خو بیخي ضرورت نشته، خو بل شریعت به هم رانه شي، بل پیغمبر به رانه شي. نو په دې ځای کې هغه خود ساخته خلک او هغه ګمراهان بېدینه چې د کافرانو په سازشونو باندې د پیغمبرۍ اعلانونه کړي دي او روزانه د دروغو پیغمبران جوړ کړي دي، او بیا د هغې نه بعد ځینې احکام یې منسوخ کړي په دروغه باندې، لکه د پردې احکام یې منسوخ کړي دي. احمد رضا دغه کم مرزا غلام احمد قادیاني چې کوم دی، چې ځینې احکام یې منسوخ کړي دي او ځینې د نبي علیه السلام خصوصیات ګرځولي دي، داسې په ټول دین کې ګوتې وهلي دي. او رضان نه بل قرآن بل کتاب جوړ کړی، د هغې نوم تذکره دی، چېرې دا ماته نازل شو. د دې ځایونو نو اشارتاً معلومه شوه، اگر چې په نورو ځایونو کې صراحتاً هم راشي چې دا خلک قطعي کافران دي، د دوی په کفر کې هېڅ شک نشته دی، دا د اسلام ازلي دشمنان دي، د یو چله منصوبه جوړه کړله چې کوم خلک په شریعت باندې قرآن باندې پوهېږي هغه به د دې خبرو کې دوکه کېدی نشي. الله تعالی فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لإثم، هغه څوک چې محتاج فی مخمصة په سخته ولګي، دې د حالات اضطراري ویل کېږي. چې د بره مخکې چې کم 8 قسمونه د حرامو ذکر شو، په دې 8 قسمونو کې یو داسې وخت په چا باندې راغی چې هغه سخت اولګه پرې غالب شوي ده او د اولګې د لاسه نه مړ کېږي، پاتې کېږي نه، اضطراري حالات شو. غیر متجانف لإثم، بغیر د دې نه چې دا مایل ګناه ته نه دی، ګناه خوښه نه ده، یعنې د حرامې غوښې ناسې خوند نه پورته کوي، خو د اولګې د وجې نه مړ کېږي، ځان د مرګ نه بچ کوي. نو فإن الله غفور رحیم، یقینا الله تعالی بخون کې او رحم کوونکی، داسې کس ته بخیم او داسې کس باندې رحم کوي، یعنی دا کس مجرم نه دی. دا مضمون مخکې هم تیر شوی دی، مخکې به دې الفاظ سره تیر شوی دی، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه. هغه څوک چې محتاج شو او دې بغاوت هم نه کوي، چې د اسلام او شریعت نه باغی شوی دی، حرام او حلال یې پرېښودلي دي، او دغه شان د حد نه تجاوز هم نه کوي، نو دې باندې ګناه نشته. هغه مضمون دې ذکر کې بل انداز باندې ذکر شو چې فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لإثم فإن الله غفور رحیم. هغه څوک چې مجبور شو په ډېره اولګه کې او دې مایل نه و ګناه ته، د ګناه یعنی د غوښې نه هسې خوند نه پورته کوو، خو د اولګې د لاسه نه مړ کېده، ځان یې د مرګ نه بچ کوو، نو فإن الله غفور رحیم، یقینا الله تعالی بخونکی او رحم کوونکی. والدم ولحم الخنزير وهو الخنزير وما أهل